ایتا کردار داسې وي چې ایتا زوی ته سترګې غړوي په خپله خسارات نه ځان وساتي، په خپله نقصان لارې نه لاړ نه شي، سیده لارې باندې راشي. پیغمبر اکرم یوه ورځې باندې عبدالله ابن عامر دی، هغه د پیغمبر صحابي دی. دوی چې پیغمبر یوه ورځې زه ډېر وړوکی وم، ښه سوچ وکړو دغې واقعې ته لږ ښه غور سره لږ توجه سره نگاه وکړو چې څومره انسان مو تاسو د معاشرې کې کمایش دا دغه شي. عبدالله ابن عامر چې زه پیغمبر چې زه ډېر وړوکی وم، وړوکی بچه یم، پیغمبر مخونې ته ولمون راغللو. چې پیغمبر راغللو ولمستي حالات کې زه ډېر وړوکی وم، زه پیغمبر سره څانګ ته ناست وم، پیغمبر ما سره ډېره مینه کوله، الفات یې کولو. چې ما ته مور غږ وکړلو، مور ته غږ وکړو چې عبدالله راشه څه خرما دېر کوم. توجه مو دی که نه وړومې ستړي ښه نه وایي. چې کله ما ته ویله چې راشه څه خرما دېر کوم، پیغمبر اکرم فوراً بعد دا ډېره مهمه دی وړونو، اصل د ځنه وړه وړه شیونه موږ تاسې سره سوچ فکر ورته نه وي، خو هغه ډېر اهمیت لري. پیغمبر و اهل بیتو نگاه کې دا ډېر اهمیت لري. چې پیغمبر فوراً وویله چې ام عامر که خرما در سره نه وي نو بیا زوی ما غواړه، درویغ ورسره ما کوه. ایتا دغه درویغ وجه نه دی باندې بعد اثر دغه رفتار وجه نه دغه کردار وجه نه دا دروغجن کیدای شي. ایمو تاسې معاشرې کې د څومره زیاته ناسوره بیماري دی، خپلو بچیو سره څومره درویغ یایو، سوچ ما نه وي، اما در رفتار کې کردار کې څه تا خپله ورته وخیل څه درویغ ویلی شي، بیا وروسته دا دروغجن جوړېږي. پیغمبر دې لحاظ ساتلو